پلارانو ته یې وایم ډېر پلاران مایوسه شي وایي زما بچی چې کوم دی حافظ قرآن شو عالم قرآن شو طالب جان شو د لوی لوی ډګرو نه محرومه شو تا ته پته شته د ستا بچي کومه ډګري حاصله کړې ده نه د ستا د یو بچي تعلق که د صدر سره راشي د طالب جان پلاره که د بچي تعلق دې د صدر سره راشي ته خوشحالي محسوسې او خلکو ته وایې چې زما د بچي تعلق د صدر سره دی د هغوی په خاصو خلکو کې دی که ستا د بچي تعلق د وزیر اعظم سره راشي او د وزیر اعلی سره راشي او د MNA سره راشي ته فخر کې چې زما د بچي تعلق د صدر سره دی د وزیر اعظم سره دی د وزیر اعلی سره دی طالب جان پلاره ته فخر محسوس کا که د چا د بچي تعلق د صدر سره دی د چا د بچي تعلق د وزیر اعظم او د وزیر اعلی سره دی او که د نوابانو سره دی ته نن فخر محسوس کا د رب شکریه ادا کا چې نن دغې مدرسې ستا د بچي تعلق د رب العالمین سره جوړ کړی دی نعره تکبیر نعره تکبیر اوچت آواز سره جواب راکړئ نعره تکبیر عظمت قرآن نعره تکبیر نو نور د الله تعالی نه څه غواړو د دې بچو پلاران د خوشحالي محسوس کی فخر دې محسوس کی او څوک د دنیا په ځمکو بنګلو او بلډینګونو باندې فخر کولی شي الحمدلله زه خو د الله تعالی ډېر شکریه ادا کوم ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې الله زموږ تعلق په دې راوستی دی د مسجد سره د مدرسې سره د قرآن سره د علماو سره تاسې ته پته شته د په ځمکه باندې په دې کورونو چې ناس خلک دي دا معمولي خلک نه دي دا اولیاء الله دي تا ته پته شته دا په مدرسه کې په دې مدرسه انوار القرآن کې چې دا بچي ناست دي د قرآن تلاوتونه کوي تا ته پته شته چې ستا په علاقه باندې عذاب نه راځي ولې نه راغلی خلک وایي مدرسې جوړېږي او ډېرې شوې وایي څه فایده یې ده تاسو ته مدرسو فایده خیر چېرته چې مدرسه وي چېرته د قرآن آواز اوچتېږي د الله د کتاب آواز اوچتېږي تا ته پته شته چې څه کېږي په دې سره څه کېږي په دې سره زما محترم امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح بخاري باقاعده باب تړلی دی په دې خبره باندې باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن وچه چلتا دا اللہ دا کتاب تلاوت کیگی دا قرآن تلاوت کیگی التا دا اللہ سکینہ رازی دا اللہ دا طرفنا اطمینان رازی او دا اللہ فرشتی دا رحمت رازی او پا آقا علاقہ کی چکم دے دی راجی او دا اللہ دا قرآن دا آوازون آوازی او بیا مخکې د دغې باب د لاندې یو عجیبه روایت راوړی دی امام بخاري رحمت الله علیه دا واقعه را نقل کړې ده الله دې موږ ته د قرآن محبت نصیب کړي الله دې موږ عاشقان د قرآن عاشقان کړي د صحابه غوندې عشق الله موږ ته د قرآن سره نصیب کړي نن که موږ اوده شو د شپې خوبونه باندې شپې تېروو څوک یې په فیسبوک باندې تېروي څوک یې په یوټیوب کې تېروي څوک په فضولیات او غب شپو کې تیری الله اکبر صحابه او بشپې تیرولې څنګه به تیرولې امام بخاری رحمت الله علیه دا واقعه را نقل کړي او حضرت اسید بن حذیر رضی الله عنه و یو شپه د سوره بقره تلاوت کوي په مینه محبت سره الله اکبر د شپې تیاره خوره شوه خلک بسترو ته ځي خوبونه کوي اسید بن حذیر رضی الله عنه د الله کتاب کولاوي د قرآن تلاوت شروع کوي او دومره په مینې سره محبت سره تلاوت شروع کوي وایي چې کله تلاوت شروع کو وایي خوا کې ورسره یو اسپه وه او په ټوپونو باندې شوه وایي د قرآن تلاوت ودرولو او بند یې کو د قرآن تلاوت یې بند کو چیرې د
اس په ټوپونه ولې وای د دې سبب معلوم کو او چې کله د قران تلاوت بند کو نو اس په ټوپونه وهل بند نو ته وی کې د اس په ټوپونه وای دی په عشق او محبت کې دي صحابي رسول د قران تلاوت شروع وي اس په بیا ټوپونه وهل شروع کړ د قران تلاوت بند کو چیرې د اس په ولې ټوپونه وای نو بیا وای هغه اس په ټوپونه وهل بند کړ نو ته بس دا اسی به وای بیا د قران تلاوت شروع کو چې کله په دریم ځل د قران تلاوت شروع کو هغه اس په بیا ټوپونه وهل شروع کړ نو ته وی چې دا اس په اصل ټوپونه نه وای سوجه ده د دې زوی یحیی نوم د دې اس په سره نسو اغنګو دی راغی چې دا زوی او چت کوم اس نه چرته زما دې زوی ته د اس په نقصان ونه رسي و چې کله راغی وای د خپل زوی مې د هغه زینر او چت کو سر ته کولو مې وای زما نظر په اسمان باندې ولګید اسمان طرف وای څګورما شملي مسلمانانو د دې صحابي د قران سره عشق وګوري و چې اسمان طرف ته مې نظر اوچت کو وای ما د وریځې په شان دی یو شی ولیدو یو سیز مې ولیدو او په هغه کې دننه وای د دیو په شان دی روخانه سیزونو رڼاګانې وي خشتر روشنایي وي پکې و زه حیران شوم چې داسې دي و چې کله سهار شو شپه تېره شوه و سهار د جناب محمد رسول الله په دې باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راغلم او د مدینې جانان ته مې دغه واقعه واوروله چې حضرت داسې جلبېګا شوی دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وایي اقرأ یا ابن حزیر اقرأ یا ابن حزیر ای ابن حزیر تا به د قرآن تلاوت دقس چې لستو ای ابن حزیر تا به د قرآن تلاوت دقس لستو د مدینې جانان دا جمله دو پیرې وفرمایله نو هغه صحابي ورته وایي د الله رسوله وایي ما سره یاره وه چې اس په ټوپونه وهل شروع کړ هسې نه چېرته زما زوی ته نقصان ونه رسوي وایي د دې له وجې مې د قرآن تلاوت چې کوم دی نو بند کو وایي چې کله مې بیا زوی سیټ ته اسمان ته مې وکتل وایي دقسې یو نظاره مې وکتله او بیا وایي د تحقیق معلومولو لپاره وایي د کور نه بهر راووتم هغه څیزونه بالکل غایب شول ما ونه لیدل د الله پیغمبر ورته فرمای نبی علیہ السلام فرمای وتدري ما ذاك اے اسید بن حذیره تا چې د شپې د کور کې د سوره بقره تلاوت کولو او په مینه او محبت سره د لستو او په اسمان کې دا نظاره وکتله تا ته پته شته چې دا سو او دا سو د اسمان نه راغلي بیا ورته وایي د الله رسول ما ته خو څه علم نشته دی د الله پیغمبر ورته فرمایي وایي تلک الملائکة دنت لصوتک بخاري کلاو کوي روایت موجود دی د الله پیغمبر فرمایي وایي تلک الملائکة دنت لصوتک اے اسید بن حذیره کله چې په مینه محبت سره د سورې بقرې تلاوت تا کولو د اسمانونو فرشتې ستا د قرآن د اورېدو دپاره راغلې سبحان الله تا قرآن په ځمکه لوستو د اسمانونو فرشتې راغلې وي ستا د قرآن د تلاوت د اورېدو دپاره او بیا ورته فرمایي وایي ای اسید بن حذیره تر سهاره پورې تا د قرآن تلاوت جاري ساتلی وې وایي سهار به په دې خپلو سترګو باندې چې کوم دی خلکو دا فرشتې دي مولا علی کاری رحمت الله علیه چې په مشکات باندې یو مضبوطه شرح لیکلې د علما کرام به پیژنې مرقات هغه کې فرمایي و چې د صحابي د وریځ وای د دې مراد فرشتي دي وای دا د فرشتو هغه ډېره ګڼه وه په ډېر ګڼ تعداد کې فرشتي راغلي وي وای دا وریځ چې ولیده وای دا د فرشتو هغه رش او ګڼه وه چې دوی د قرآن تلاوت کولو وای ډېر په ګڼ مقدار کې چې کوم دی فرشتي د هغه د قرآن د تلاوت د اورېدو دپاره راغلي او وای دا په هغې کې چې روشنایانې وي وای دا د فرشتو هغه نوراني مخونه او د هغې رڼاګانې وي دا د قرآن د اورېدو لپاره فرشتې راځي تاسو ته پته شته چې کوم ځای کې مدرسه وي او په کوم ځای کې د الله د کتاب اوازونه اوچتېږي د قرآن تلاوتونه اوچتېږي نو تاسو ته وایم نو ټول خلک راجمع شي د الله یوه فرشته د اسمان نه نشي راکوزولی او دغه فقیران
په پورونه باندې ناست دي خلک ورته په سپک نظر ګوري او که په دروند نظر ګوري دوی د قرآن تلاوت کوي ستا د شاملي سرزمین باندې د اسمان نه فرشتې راځي او د دوی قرآن چې کوم دی نو او په دې علاقه باندې رحمتونه راځي وایي مدرسو چې کوم دی څه وکړل د دې څه فایده ده تا ته پته شته ما نه تپوس وکړه ما په مدرسه کې وخت تېر کړی او اوس مې د دغه طلباو سره الحمدلله ژوند دی والله دې تر مرګه پورې نصیب کړي الله دې موږ نه ستا د دغه طلباو په قدمونو کې واچوي موږ په دې خوشحاله یو تا ته پته شته دا طالبان چې دا قرآن ختم کوي دا حفظ کوي دا یادوي دا څنګه کېږي واورئ د تهجد په وخت کې دا د یخې شپې اوږدې شپې دي ما نه تپوس وکړه د مدرسې د طالب علم د ژوند ما نه تپوس وکړه د مدرسې د طالب علم د شپې ما نه تپوس وکړه د مدرسې د طالب علم د ورځې چې د دې شپه ورځ څنګه تېرېږي ناوخته ویده شي او بیا سحر د تهجد په وخت کې په دې یخو شپو کې دا د مدرسې د طلباو کاري صاحب او استاد راځي او په مینه محبت سره ورته وایي بچیه پاسه د تهجد وخت شو